بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. اللہ تعالیٰ په قرآن پاک کې فرمایي چې تاسو المنځ قائم کوئ اور زکات ورکوي او رکوع کوونکو خلکو سره رکوع کوي. لکه څنګه په اسلام کې المنځ فرض ده، یو رکن ده، لوی شون ولا ده، لازمی حکم ده. اندانو من زکات هم د اسلام یو رکن ده، لوی شون ولا ده، یو لازمی حکم ده اور فرض ده. قرآن پاک کې به اکثر آیتونو کې تاسو دا ګوره چې کوم ځای کې الله پاک د المنځه حکم کړی ده، ازو کې د زکات حکم ورسره هم راغلی ده. کوم خلک چې د عربی په ترجمه باندې پیږي ا د قرآن پاک د آیتونو پړو کې اسانه سره په حکم باندې پوي شي. حضرت ابو درداء رضی الله عنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم روایت نقل کړی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زکات د اسلام پاللا یا یو ډینګ وچت عمارت اور بلډینګ دا. کچې ته یو سړی زکات نه ورکوي نه دا سړی اسلام باندې نشي تللا. لکه څنګه وی لکه ته پال لوړ وی پال نوي نازو ته تلای نشي، اندسې ته زکات نوي نه د اسلام باندې تلای نشي. یا یو ډینګ وچت عمارت تا سړی څخه پوسه چاته خيږي نه پوس چاته ورسیږي سنخیږي لون دی بپوتی شي. نه زکات کوم سړی کوي هغه پوس چاته خطل دی. سوره لوی اجر دا او سوره لوی درجات دي زکات ورکولو. خنن مو مسلمان زکات نه ورکول یا زکات ورکول مسلمان سوره لوی نقصان غني. حضرت جابر رضی الله عنه روایت ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې کوم سړی د خپل مول زکات نه ورکوي نو دی سړی تدیدی مول کې چې کوم بدواله دا برئی دا هغه ور کې پتی کیږي. او چې کوم سړی د خپل مول زکات ادا کوي نو دی په مول کې چې کوم بدواله دا ابدواله ور کې ختم کیږي، نحوست ختم کیږي، ګندګي چې کوم د غوسه ختميږي. نو دی حدیث نه دا معلومیږي چې کوم سړی د مول زکات نه ورکوي نو مول له برکت سي او مول کې ګندګي پیدا کیږي. حضرت ابن عمر رضی الله عنه روایت ده سمو حضور صلی الله علیه وسلم اوریدلی څه فرمایلو چې کوم سړی په تاسو کې الله او رسول صلی الله علیه وسلم باندې ایمان ستي هغه ته پکور ده چې خپل مول نه زکات ورکوي. نو ګوره چې کوم سړی زکات نه ورکوي دی حدیث نه دا معلومیږي چې دی په ایمان کې کمای پتی کیږي. زکات الله او رسول باندې چې ایمان ستي اب زکات وکړي چې زکات نه ورکوي نو دی کې ایمان کې کمواله راغللو. حضرت عبد الله ابن معاویه رضی الله عنه روایت ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې درې کارونه دي چې کوم سړی دا کوي هغه ته د ایمان خوان ملويږي. اول صرف دی الله تعالی عبادت کول او دا عقیده ستل الله نه سیو بل چې د عبادت لایق نشته. اور خپل مول کې زکات هر کوئی د څه طریقې سره وکول زکات ویر کې سړی زړه باندې خوشحال شي. نو دې سړی ته د ایمان خوان ملو شي. حضرت ابو هريره رضی الله عنه روایت ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سړی سنا ور سره وی یا چندی ور سره وی او د دې زکات نه ورکوي نو دا به د سې حالت کې قیامت پوری سي رچیږي چې دا سنا او دا چندی دینه به د تختی جوړ کړل شي او دا به جهنم پور کې خې سخت ګرم کړل شي او دې ته په تندې باندې او په پختایو باندې او په ملي باندې به دغونه ورکول شي. او څکه له داغه تختی دی اوس باندې ولا د سنینه حکومت سنادي سره چندی سره نه جوړ شي اڅ کله سړی شي نو بیا وی دوباره بیا په ور کې ګرمي کی
او اندانو منبودی ته اندسي دغونه ورکول شي دا په هغه وريزي باندې څوک موريز 50,000 کولوي یعنی د قیامت پوریزي. حضرت علی رضی الله عنه روایت ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلو الله تعالی مسلمان هغه څه مالدار ده هغه باندې دیغه په مول کې دوره حق یعنی زکات فرض کړه ده هغه غریبانو لپاره کافی شي او غریب الوګینا یا خپیابلا یا سرتورا کله څنګه ته تکلیف وي نه هغه د مالدارو زکات نه ورکول دی واجب نه تکلیف وي او یو څه تل پکور دي څکله یو غریب ته څکله سړی زکات نه ورکي نو قیامت پوری دی بودی سړی ته سخت حساب کول شي سره اور دردناک عذاب بو ته ملويږي. ایو حدیث کې دي چې محتاج خلک به قیامت پوری دي الا پوک ته د مالدارو نه شکایت وکي یعنی کوم غریب خلک ته سی الله دا کوم مالداري خلک وو دغه باندې تو د مو حق فرض کړو ته دا به خپل مول نه زکات وکي خدغه به مو ته زکات نه ورکولو او دیو چې نمو ته تکلیف رسیدله د دنیا کې شکایت بو کی الله تعالی بو تو فرمایي چې مو په خپل جلال باندې قسم وي چې تاسو به خپل ځون تر نږدې کو او د کوم مالداري خلک دي دا به خپل ځون نو وریا کا او توري شي جواب خبره ته جهنم ته بوتي. حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنه روایت ده سموته د دې المنځ په باندې کولو او د زکات ورکولو حکم کړه شو ده. کوم سړی چې زکات نه ورکوي د اخسری المنځ هم نه قبليږي او یو روایت کې دي چې کوم سړی د المنځ په باندې کوي او د زکات نه ورکوي ا سړی پورا مسلمان نه ده او د هغه نیک عمل هغه ته نه پنویر کوي. دې دا مطلب نه چې سړی به زکات نه ورکوي هغه د المنځ اپری دی نه زکات نه ورکولو ګناه دي ته شته ده الموز خپل کوي کبه الموز پرې دول به المنځ خپل ګناه ته غبیل ملويږي. حضرت ابو هريره رضی الله عنه روایت ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم سړی د الله پاک مول ورکړه ده به هغه د زکات نه ادا کوي قیامت پورې زیبو دا مول دي ولا حکم ده دایو گنج منګور په شکل کې روړل شي چې هغه اردوړ سترګو پوسه بو دوی توري ټیکې لګیدلی وي د دوی توري ټیکې د هغه منګور په سترګو باندې پوسه نوي چې هغه زار سخت وي نو دا به دې سړی ته غوړی ته اوروچول شي او د دې خلی یو طرف او بل طرف څوخ کلمه وته یو دغه کې بیونی سي او دې ته بټکونه ور کوي اور دې به زه ته هغه مولین ته تاسو جمع کړئ او به پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا آیات و فرمایله ولا يحسبن الذين يبخلون الى اخره صدیق اندغه ذکر د صدقه سنی او چندینا او د مول نه بوتا مور جوړ کړل شي منګور جوړ کړل شي سي اغستر ګو پوسه بد دوی توري ټیکوي هغه به دي ته د خلی کې لکه موته خلی کې سړی ته غوتیو کې د یو طرف ته بل طرف ته خلور بندوي ته وندسي دا منګور به دي باندې خلوي ته او ټکونه به کوي ته به زی ته هغه مونږ ته زو جمع کوله. حضرت عمر بن حزم رضی الله عنه روایت ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلو لا اله الا الله محمد رسول الله نه الوا الله تعالی ایمان کې چلو شو نه نور هم فرض کړی دي څوک سړی په دې کې درې کوي او یو نه کوي نو دا سړی مسلمان ور پر پرانه د څوپری هغه سلام هم نوي کړه المنز زکات روزه او حج دی بیت الله نو کدی کی چې ته المنز روزه حج کوي او زکات نه ور کوي دا سړی جهنم نه خلاصیدای نشي. حضرت انس بن مالک رضی الله عنه روایت ده حضور صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې زکات نه ور کوي ولا به قیامت پوری سي جهنم ته سي. حضرت ابن عمر رضی الله عنه روایت ده چې حضور صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې المنز اتوسو اټول په مخ کې یو شایدا هغه خو تاسو قبول کړه دا او زکات یو پټ شایدا هغه تاسو خوره یعنی المنز کې دی واجب نه کې ځکه کنه کې به خلک یې سره المنز نه کې دی واجب نه تاسو کوي او زکات هغه تاسو دی واجب نه خوره چې دا پاتې نه کیږي سره د زکات ور کوي کنه کوي دی واجب نه زکات پټ شاید هغه تاسو خوره دی خدای حکم نه ادا کوي. حضرت بریده رضی الله عنه روایت تا کوم کوم زکات ور کول باندې الله تعالی غو باندې قحط مسلط کی لکه نن سبا موږ زګورو او ور وېد نه د معلومیږي چې بارون ور باندې الله په باندې نو دا کویونو کې ابو وچیدل یا وړو نمل ویدل یا نور شوند سي څنګه نملېږي بازار کې دا وا جنده غوي چې خلک زکاتونه نوي کوي. حضرت عائشہ رضی الله عنها روایت ته حضور صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې کوم مال کې
زکات نشي بسلا هغه انور مول هم بربدوي اکثر انور مول هم بربديږي ندی واجنه زکات دی مول نه بسل پکور دی او کود نه بسلو دي چې د نور مول هم خرپيږي حضرت عمر رضی الله عنه روایت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو سکله هم په وچی کې یا په لمدی کې یعنی په سمندر کې یا موږ حکومت دنیا دی کې یو مول څه زیاشي پوښت دي زکات نه دیر کړه ضروری نه چې خو مخ څه زیاشي زکات بنی کړه کله کله څه زیاشي په دې بنی الله په دې ته اجر نه وی قیمت کې اکثر طور باندې کوم خلک زکات نه کوي اواز باندې غوي اندي واجب به دا مول زیاشي وي حضرت اسماء بنت یزید اغینه روایت سمو او د موترور پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شول د سیالوت کې سیمو په لسونو کې د سونی ولا کاړی وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه کړه چې تاسو دې زکات کې مو ته عرض وکړو چې ناجی مو خو دې نه ورکو نو ته وای فرمایي چې تاسو ورشي الله تعالی نه د سینوی صلی الله تعالی سبو قیمت پوری سي دی ور ولا کاړی تاسو ته دروچی دې زکات تاسو ورکوي نو مو ته سو ګرو نن سبب په دې دور کې زکات خلک بالکل نه ورکوي او که زکات ورکوي یا د خلکو ته ورکوي څنګه عمل دوري یا ازون کې دینه ما کیږي یا نن سبب الله تعالی مفیو کې سیاسي دور دا خلک سیاست دی واجینا سره مو ته سبو ووټرو کې یا به سبو د سیوانی مبل خبر وي زموته ضرورت وي نه هغه دی واجینا دو زکات هغه بن احسان لري زکات ورکوي الان کې زکات خستل ته احسان وګڼه ته زکات چوخري کچو نه زکات نه خسر به تو څه کوله تو باندې به فرض وا او چود نه زکات نه خسر مشکل به وته دا شکر وبد چې غریب سړی ایتو زکات خلی غریب باندې احسان ما کا بلکې ته ځون باندې احسان دی غریب وګڼه صدا دې مو باندې لوی احسان د سیمو زکات وغسلو دې واجنه مخته مبارکه میاشت روانه ده غریب خلکو تاسو ته پسونو کې کومي هغه خځې چې هغه خوندون نشته زمنی نشته بیل دي ډېر د سيزن نشته په خپل لکو کې محلو کې تاسو کې هغه ته تاسو پیسې ورسوته د زکات روپې دي یا به د شکر یا مسول غیړي یا مساله یا د سبزی د شنو دوغلی وته وای چې دا زکات په پیسو کې دي نو او تیل پکور دي چې دا زکات په پیسو کې دي هغه باندې خیال وسته الله تعالی به ان شاء الله تعالی دې بدلی مت په دنیا کې کوي عذابون تکلیفون مصیبتون به الله پوښتي نن ډیره مبارک اوریز ده په دې ورځ کې خپل دعاګونی ذکرونه نفلونه عبادتونه تسبیحات خاله ته وجوړې د سي الله ته وجوړې چې جوړو کې سترګو کې وو کې بالکل وجې شي دور الله په تو وجوړې ونن په الله باندې خپل ګناونه معاف کې سبو دې پاره الصلاه پر شمای بیگانه وخوري او سبو پنځه مریضه خپل ایوارو جاونی سي الله تعالی مو توستا زندگی کې بیا پاتینه کې د مقابرو کې کرو بنه کې نن د سلوا موقع اعلی پکته وخ کې تاله کې نن یو موقع دا یو وخ کا د جهنم ور مړول شي سبب قیامت پوری زی به سمندرونه روان شي کشته بور کې روان شي ته بوخو کې خبیا بغا عزت پیدا نه در کوي الله تعالی د مو توستا په دې باندې عمل کول توفیق نصیب کی امین برحمتک یا ارحم الراحمین.